بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، نن په تجوید کورس کې 11 نمبر درس دی او په څلورم نمبر سبق کې چې دی هغه 15مه حصه ده. د مخارجو بحث شروع شوی او په هغې کې مونږ ویلو د مخارج چې کوم لومبۍ خبرې ورټولې شوي دي که نه جي، لومبۍ مخرج هم بیان شوی دی. مونږ ویلو چې اصول مخارج چې کم غټ غټ مخارج دي د 17 مخارجو دپاره چې په خوله کې کم 15 ځایونه دي که نه، نو هغه د اصول مخارج هغه 15 دي. جوف د خولې خلیزې ته وایي، حلق مرۍ ته وایي، لسان جبې ته وایي، شفت چې دی هغه شونډې ته وایي، خیشوم د پوزې جړلې ته وایي. دا 15 دي که نه. په دې کې مونږ یو ویلی و جوف. په جوف کې یو مخرج دی او 3 حروف تی ادا کیږي. د دې تفصیل چې دی هغه شوی دی. نو دا خو شوی دی، صحیح ده. نن به مونږ دا وایو، نن به مونږ وایو حلق. نن زموږ چې کوم سبق دی، نن چې کوم درس دی، نو نن به مونږ 2 نمبر مخرج وایو، 3 نمبر مخرج به وایو او 4 نمبر مخرج به وایو. او حلق ویل کېږي مرۍ ته. حلق څه ته ویل کېږي؟ مرۍ ته. او په دغه حلق کې 3 مخارج دي، 3 او 6 حروف ته ادا کېږي. دا یاد ساته. څو مخارج دي پکې؟ 3 مخارج دي پکې او 6 حروف ته ادا کېږي. او د حلق چې دی کنه، د حلق 3 حصې دي. د حلق یعنی مطلب د مرۍ چې کومه ده د دې 3 حصې دي. د یو حصې نوم دی اقصای حلق، دویمه ده وسط حلق، درېمه ده ادنای حلق. نو اقصا څه ته وایي؟ سب سے زیاد. دا لکه مطلب د اقصا لغوي معنی ده سب سے زیاده دور یا انتهایی فاصله پر واقع هونه. صحیح ده. چې سم ډیر لري، یا دا ویم چې اخیری ځای د دې دا معنی کوي دی شي. او وسطون چې دی وسط حلق، وسط ویل کېږي منځ ته. ادنا د اقصا و ادنا د یو بل مقابل دی، یو بل ضد دی. صحیح ده. چې اقصا د ټول نه ډیر لري، سب سے زیاده دور. د دې مطلب دی قریب ترین، سب سے زیاده قریب. صحیح ده که نه؟ نو دا خو د دې لغوي معنی تاسو ته ما وکړئ چې د حلق 3 حصې دي. یو اتا اقصای حلق وي، دویم ته وسط حلق وي او دریم ته ادنای حلق وي. او په معنی هم پوه کړئ. وس راځي ما وی چې په حلق حلق مرۍ ته وایي. په حلق 3 مخارج 6 حروف ته ادا کېږي. نو هغه دا دي اقصای حلق، وسط حلق، ادنای حلق. هغه 3 مخارج دا دي. صحیح ده. د مخارجو چې کوم ترتیب دي 17 مخارجو کې 2 نمبر مخرج دا دی اقصای حلق. لومبۍ مخرج څو؟ جوفي دهن د خولې خلیزې. او 2 نمبر مخرج چې د دې څه دی اقصای حلق. او د اقصا معنی تاسو ته ما وکړه. د وس راځي چې دا څه ته وایي اقصای حلق. حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہو، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. بس دې کې دونه بحث نشته، دا خو آسان دی. اقصای حلق څه ته وایي؟ د مرۍ هغه حصہ کم چې سینې طرف ته ده. د مرۍ 3 حصې دي که نه. یا د مرۍ هغه حصہ کم چې سینې طرف ته ده. نو چې کم سینې طرف ته ده دننه ده. د مرۍ هغه حصہ کم چې اندروني حصه ده، نو دې ته ویل کېږي اقصای حلق. او د دغه اقصای حلق نه یعنی د مرۍ هغه حصہ کم چې سینې طرف ته ده، د دې نه 2 حروف ادا کېږي، ها اور حمزه. حمزه ها، حمزه ها، حمزه ها. دا دوه د سینې نه ادا کېږي چې دا تاسو ته یاد وي. او اقصای حلق د اقصای حلق په دې وجه وي چې دا د خولې نه ډېر لرې وي. دا د خولې نه ډېر لرې وي، په دې وجه دې ته اقصای حلق وي. صحیح ده. 3 نمبر مخرج دی د 17 مخرجو په ترتیب سره. 3 نمبر مخرج وسط حلق. حلق کا درمیانی حصہ، اس سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں. وسط حلق څه ته وایي؟ ما تاسو ته خو وایي که نه. وسط حلق کې وسطون منځ ته وایي او حلق مرۍ ته وایي. نو د مرۍ منځنۍ حصہ، د مرۍ منځنۍ حصې نه څه ادا کېږي؟ 2 حروف ته ادا کېږي. کم عین اور حا، بغیر ټکي والا عین او بغیر ټکي والا حا، چې دا تاسو ته یاد وي. صحیح ده. مخرج نمبر 4 د 17 مخارجو په اعتبار سره 4 نمبر مخرج ادنای حلق. حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہو، اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں. ادنای حلق. ادنای حلق ما تاسو یې څه ته وایي؟ خو ادنای حلق دلته ما تعریف ولیکو چې د مرۍ هغه حصہ کم چې خولې طرف ته ده،
د مریغه حصہ کم چې خلی طرف ته ده نو د دین چې دی ټکی والا غوین او ټکی والا خا ادا کیږي صحیح ده کنه پدې کې دونه وضاحت نشته دی او ادنه حلق تم ادنه حلق پدې وجه وي چې دا خلی ته نږدې دا خلی ته ډیر نږدې ده پدې وجه وته ادنه حلق وي صحیح ده جی نو دا زمونږ نننی سبقو صحیح ده انچی حروف ګوره همزه ها عین ح غین خا انچی حروف حمزہ عین حا غین خا کو حروف حلقی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں صحیح دا کم شپږ حروف چې مونږ وې د ماره دغه شپږ حروف ته ویل کېږي حمزه عین حا غین خا دغه شپږ حروف ته ویل کېږي حروف حلقی او دا حروف حلقی ورته ولې وي دا ورته ځکه وي چې دا د مرې نه ادا کېږي دا ورته ځکه چې دا د حلق نه ادا کېږي د مرې نه ادا کېږي په دې وجه ورته وي چې حروف حلقی لخروجها من الحلق د دې مخرج مرې ده نو په دې وجه ورته حروف حلقی وي بس دغه تفصیل له دا کم شپږ حروف چې د دې وس لګه مشق کول غواړي پرون ما تاسو ته وموي چې د یو حرف مطلب دا چې د اغه پته به موږ څنګه لګي چې دا حرف د کم ځای نه ادا کېږي نو د مخرج د یو حرف د مخرج د معلومولو طریقه تاسو ته ما ویلې وه چې یو حرف مثال کې طور پر ګوره د اقصی حلق نه دوه حروف ادا کېږي یو حمزه دی یو ها دی صحیح ده مثال زه دلته ها لیکم دا ها بدلته ولیکم نو مونږ ویلو چې علما فرمایي چې د یو حرف د مخرج د معلومولو طریقه دا ده چې هغه حرف راوړي د په ابا دغه کې هغه به ابا ساکن کې صحیح ده او مخ کې به حمزه وصلی راوړي حمزه وصلی مفتوح هم وروړي شي مکسور هم وروړي شي او مضموم هم وروړي شي او ګوره د دې مشق د پاره نه دی دا قاعده چې کومه ده نو څوک چې د مخارج یا مطلب داسې براه راست زده کوي نو هغه د ځان سره نوراني قاعده ږدي نو چې دا څنګه ووري بس هغه نوراني قاعده کې چې دی هغه حرکات ولا تختې د ځان سره اړي بیا هغه حمزه با زبر اب حمزه با زر اب حمزه با پش اوب دغه تختې دی اړي نو کم یو حرف مخرج باندې چې مون تفصیل کوو بس دغه دلته کوي بار بار دی وای صحیح ده کنه وزدادي ها دي دا ساکن کو مخکې مې حمزه وسطی مفتوح وروړو یا مادام ویلو هغه حرف مشدد کې صحیح ده او مخکې به حمزه وسطی وروړو نو دا داسې ګوره د دې به داسې شي حمزه ها زبر یا نو مطلب پته ډایرکټلی لګي چې دا سینې نه دا ها دا کیږي یا مطلب دلته زه اوس حمزه لیکم صحیح ده دغه رنګي وسط حلق ته نو د وسط حلق نه دوه حروف ادا کیږي عین اور ح نو دینه مخکې خجی نو چې په سکون سره وایو حمزه عین زبر حمزه ح زبر اوس دې ته وګوره عین او ح د دې ډایرکټ پته لګي چې ته په خپل مشق کنه نو دا دغه نه ادا کیږي د وسط حلق د مره د مینځ حصے نه ادا کیږي ادنه حلق نه دوه حروف ادا کیږي یو غین او خ غین خ نو ګوره حمزه غین زبر حمزه خ زبر دا چې تاسو کله دغه شنت مشق وکنه مشق کوي تاسو نو دا د حلق نه د مریغه حصہ کم چې خلی طرف ته نږدې دم خلی طرف ته ده نو د دې نه غین اور خاده کی نو دا د دې مشق شو یو په مشدد ویل شي صحیح
نو بس دغه شانته مشق ته کو بعض ټیم کې مانه په مخارجو کې اخر کې مشق پاتم شي نو بس د دې دغه شانته مشق کول پکار وي. نو په اصول مخارج کې دوه شو جوف شو چې یو مخرج پکې درې حروف ته د کېږي حروف مده او دویم نمبر اصول مخارج کې حلق او چې ته وي د حلق درې حصے دي او په حلق کې درې مخارج دي شپږ حروف ته د کېږي اقصای حلق وسط حلق ادنی حلق صحیح ده. وس پاتې د لسان شفت او خیشوم نو د دې تفصیل به ورپسې درس کې کیږي. سما درب نو امید تاسو په دې باندې پوه شئ په خپل خصوصي دعاګانو کې مو یاد ساتئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.